د سار نه د ماښامه پورې په شیرګل کې روزانه بجلي نه وي د دې تپوس پکار دی مړه د اوټ څه اوټ کې میچازې وکړم اوټ خو به یو دلیله ورکوسم چې چاله م ورکو وربېکو خو تپوس پکار دی ټول کورونو ته تللي وو څوک تاسو تللي وایي په 9 مای باندې دا ټول تللي وو قسم درته خورم په 9 مای باندې دا ټول تللي وو او ټول ویل موږ پی ټي آی کې نه یو اوس وایي عمران خان دې راخلاص کړي څوک موږ یوره دا درته وسم وایم که نه دا درته وسم 100 روپۍ به د عمران په وخت کې توړه د دې ظالم د لاسه په 3000 ده خدای دې تباه او برباد کړي ښځه چلی ابه پیډیم لوټ ورکوي ابه پیډیم نه ورکوي زنده‌باد نه د چا نه هېرېږو نه د چا نه هېرېږو دغه الفاظ دي دي ښه په الله یقین وکړه دغه الفاظ دي عمران خان دې مینت کوي نه نه زه به ته یې وایم په ایمان دی پې وایم ای پښتنو زمونږ خویندې میندې په وړو کې په قطار کې ولاړې وې هغې وخت کې چېرته وې خبره وره زه نه جواب درکوم جواب زه درکوم اور د شرګل مې یاره او هر سړي له ورکوم خو یو خبره پکې کومه چې د مولا د بانک سره بجلی نه بوځي ځکه چې بجلی بوځي نو موږ بیا په یخو اوبو لامبو نو دا خو یخودیم نه کې چې څنګه مولا بانک یو دی پسې کلب بجلی بوځي او مړه زه به دونه ډېر روټونه ورکم خو د ما سره په 1500 لیکلو کې د وړو چې یو جمشید مومند و چې امپیو او د وفاق دغه دلته راوړو دا صرف جمشید مومند وکړو دا کار چې ستا په شیرګل کې 1,87,000 خلک دی او هر یو کس له 10 لکه روپۍ په جب کې ایښې وي په جب کې ولې ایښې وي نو په دا کالکولیټر نه چې کمپیوټر هم نه رالي نو موږ به څنګه عمران خان له اوټ نه ورکوو دا د لارو د ټرانسفارمرو کار نه دی دا ټول صرف سراج الله خلاف دی ټول دا خلاف دی عوام هم رانیږي چې کوم نوم سوګلي دي ورپسې چغې وایي نه دا نه پوهېږي دا نه پوهېږي دوه کاله وشو د دې 2 کاله نه مخکې دا شی بند وکړو اوس بند شو څنګه تکړه علي خدایا 2 کاله مخکې ما اپریشن کوي 2 کاله مخکې لالا 500 روپۍ رانه اخیستې په احمد هسپتال کې ها پرایویټ ولې ته پرایویټ به مې نه کوو نو ولې سرکاري رالی عمران خان کوسو عمران خان ته خپل حکم هسپتال کې چې کوو نو هغې ته یې ولېږلم قسم دی د غریب هر ځای کې سپیړې دي ښه دا خوشې خبرې دي اوټ د عمران خان کور دی خو زما اوټ خو د خپل ځان دی ځکه ته په خپله م ولاړ یې نو زه په خپله ځکه ولاړ یم چې روره خفه کېږې به نه چې کور کې مې ډوډۍ نه وي والله که څوک یې راکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی شیرګل کې دلته به د خلکو رای الیو چې عوام څوک خوښوي او راتلونکي حکومت د چا غواړي راځئ زموږ سره اوسي داسې ویډیوګانې مو کتلې دي ستاسو نه مننه السلام علیکم څنګه خیر ټیک ټاک ښه ټیک دی چې وبنه کوي لاول مننه ډېر فون به مننه قدرمن مننه پښتو کې یو شعر دی چې ډاډه راځه په ساره ښکلی قدم به رادرومه ته ګورې نه چې دا د پښتنو ژبه ده او د لاټین اوټ دی نو لاټین دی اوټ ته لاټین ستاسو د چا دی رو یاره جی زه خو قاسم صاحب له مخکې اوټ ورکړی دی اوس یې م ورکوله او انشاءالله چې موږ ټول خاندان به هغوی د اوټ ورکوي ځکه چې دا بزرګان دي او موږ به د دوی سره یو ځای هغه جان کې پاسېږو څنګه دی جی سر جی ټیک ټاک ستا اوټ د چا دی انشاءالله د خان صاحب عمران خان جی شیرګړی جی د شیرګل قاسم صاحب ولاړ لیکلي نه بس هر سړی خپل خپل پارټي سپورټ کوي نو هغه قابل قدر سړی دی موږ جی مهرباني السلام علیکم څنګه خیر ټیک ټاک خیر اوټ د چا دی اوټ د پی ټي آی نور خیر خیر دی شکر راشه کنه بابا چې خان دی را خان دی څنګه خیر دی جی ټیک ټاک خیر اوټ بچاله ورګه اوټ د عمران خان دی جی ولې بس ښه سړی دی څه دی پکې خوښ دی بس ښه کارونه یې کړي ځکه نور خیر دی څنګه یې رور خیر دی اوټ د چا دی رور پی ټي آی ستاسو ما اوټو د خان صاحب عمران خان نور خیر دی کوم ځای ده خیر دې شیرګل ام جی او جی السلام علیکم څنګه یې رور شکر الله خیر خیر دوست خیر اوټ د چا دی عمران خان جی
ته څنګه یې؟ خیر ټیک ټاک یخني جوړه ډېره ده یخني ډېره ده او کنه سیم یخني کېږي که نه اوټ ته د چا دی؟ کپتان نور خیر خیر راشه راشه مه ځه السلام علیکم څنګه یې؟ شکر دی تاسو خیر دی ټیک ټاک شکر اوټ ته د چا دی رول؟ انشاءالله موږ باندې علماء کرام حق دی علماء کرام له به یې ورکو انشاءالله څوک ولاړ دي دلته نه؟ شیخ قاسم صاحب ولاړ دی انشاءالله او ستاسو؟ جمعیت علماء اسلام څنګه خیر خیر ټیک ټاک ستا اوټ د چا دی رول؟ زما اوټ انشاءالله چې مولانا صاحب دی او یاره دلته کې نور کسان هم ولاړ دي او ته به ورکې چاله اوټ یاره بس زمون خو دغه یو سړی دی یاره نو بس خبره دا ده چې عمران خان زنده باد ته څنګه خیر دی بالکل خیر دی خیر اوټ ته د چا دی رول؟ اوټ د پیر مصور کومې پارټۍ نه ولاړ دی؟ د پی ټی آی نه PTI نه عمران خان نه دغه نښې ده د ټامپیس نښې ده ټول خلک یې هغه ورکوي انشاءالله موږ به په درګۍ کامیابو د خیره یعنې پی ټي آی ده پی ټی آی د عمران خان په دغه باندې شدیږو اوکې څنګه بابا خیر دی څنګه چل په خیر څنګه ټیک ټاک ټیک ټاک خیر دی شکر دی الله یخني جوړه ډېره ده ډېره جي اوټ به چاله ورکې یاره اوټ خو زمونږ لاټین دی زړه پاټي ده د پښتنو او دا کسان په عمران خان پسې نښتي هسه د غلو بوجې ده اورې او هغه لکه څه کارنامه وکړه نښه کاله ګورنمنټ یې وکړو زموږ په کیپي کې موږ ته د یو باتروم په شیرګل کې وښیي چې ده جوړ کړی دی په خبره باندې ورسېدی او دا خلک بس د پښتنو دپاره خو پښتون په کار دی چې پښتو نه زه صحت کارډ یې ښه عمل و صحت کارډ خو بس خو زموږ د هر یو سړی 12 لکه قرضدار یې د ایم ایم اف دا قرضې دا ګراني د څه نه راله دا خو په صحت کارډ راله او که نه هغوی ځان له خرڅ په هسپتالونو باندې په کروړو روپیو او که نه څومره وخت نشنل سره یې یاره تقریبا د نیکه د وخت نه د هندوانو د وختو نه ورسره یو نور خیر دی جي مننه ته څنګه یې رو خیر دی جي خیر دی شکر اوټ ته د چا دی عمران خان او جی کوم ځای زه د بدرګې یم ښه بدرګې او جی ستا اوټ د چا دی رو ما جی پی ټی آی او ستا پی ټی آی جی او ستا رو پی ټی آی انشاءالله پی ټی آی انشاءالله ټول پی ټی آی انشاءالله که راشوالو د خیره سره پی ټی آی عمران خان زنده باد څنګه بابا خیر لږ راسه ته شي روډ هم جام اوټ ته د چا دی اوټ نه ورکوم بس نه ورکوم حالات خراب دي نو پاکستان یې وغورځوی ته یې ورسوه تباه و برباد یې کړو بیخي بایکاټ بس کړی مې دی او تېر شوی اوټ د چا له ورکړی و هغه مې بس مړه چاوي لکه مال راکړه ما له بس ټولو نه مې ایسته ورکړو نه یو ټولو نه ورکړی رالم هغه کس راته وایي دا ولې مې لکه بس پوه نه شوم وایي ټول دې ځای ته ورسول بس دماغ مې کار نه و کړی هغه بس هغه کس راته وایي ټول دې ځای ته ورسول ډېر د کمال اوټ د دې ځل ورسره بیا ما دا ټول مړه خفه کېږي یو مه خفه کوه خفه کېږي دغه خبره ده خدای دې ټول پاس کړي مړه دغه خبره ده ستا اوټ خطرناک دی ګورې وی ساده خدای دې بس مړه ټول پاس کړي السلام علیکم څنګه یې رول خیر دی ښه اوټ دې د چا دی جمعیت مولانا قاسم صاحب څنګه یې رول السلام علیکم جی وعلیکم السلام الحمدلله اوټ دې د چا دی رول اوټ خو موږ کس له ورکو چې کم کس امریکې له شکست ورکوي جی او امریکې ته یو کس نشي ټینګېدی صرف عمران خان او ته ګوته نیسي اوټ به انشاءالله پی ټی آی لپاره بالکل امریکا چې کم ظلم کوي کم مسلمان باندې څوک ورته غږ کولی شي فلسطین یې تباه او برباد کو څوک ورته غږ کولی ډرون حملې چې کوي څوک ورته غږ کولی شي انشاءالله اوټ به د پی ټی آی عمران خان به وي السلام علیکم څنګه ستا اوټ د چا دی مونږ خو قاسم صاحب له ووټ ورکوو انشاءالله دا خلک چې کوم لګیا دي امریکا او ښکته بودا وایي فلسطین حمایت مولانا صاحب نه دی کړی فلسطین هغه ته لاړ افغانستان ته د فلسطین دپاره څونه تعاون وکړو دا چندې ورله روان دي عمران خان کوم یو بیان ما اورېد چې فلسطین په باره کې وکړو یا د امریکې صرف وایي چې امریکا مرداباد که د امریکا څخه غوزم ویلی شم چې امریکا مرداباد او پاکستان مرداباد دا قصه غوزم کولی شم اصل د خولې خبره نه اصل مقصدي کار کول دی لکه څنګه چې تا د اوس مخکې راجي صاحب وي چې په شیرګل کې عمران خان ماله باتروم نه دی جوړ کړی نو زه عمران خان له څنګه وډ ورکړم او دا کومه تا کوم خلک وایي چې عمران خان دا هغه خلک چې د کوره باغي دي یا به لیونی او یا به باغي
چې عمران خان کته او عمران خان پورته عمران خان په دې کې هغه ډول خلاصېدی نه شي چې هغه اخلاق چې وروسته به وزیر اعظم جوړېږي او اول خو جوړېدی نه شي انشاءالله کې بي کې صوبه د مولانا عبدالرحمن صاحب ده او نور به وړاندې الیکشن نواز شریف او زرداري دا دیو به لړاوی او کې بي کې صوبه خو انشاءالله مولانا صاحب ته حواله شوی هم ده انشاءالله حواله کېږي به هم انشاءالله ته څنګه یې روغ خیر ټیک ټاک دا لاس ولې داسې یخ دی بس ډرایوران یو 10 فیلر د 10 فیلر ډرایور نن دې چھٹی کړې کا نه دا سپاره مونږ دا نشته پرچا کړې کا څنګه او کا پرچا درانه راګس پکا بس گزاره حال او اوټ ته چا دی اوټ پیټیای ها خپنه را به ورکو او یې د کم ځای یې مالا پر دیره خدا ها پیټیای سیده بګي خو پهله مې اوټ دا شویره پیټیای له مور کړه بیا به مور کوم ټول سیده بګي خو اختی بس صحیح سړی راځه په خپل لارې چلو ما مخ کې سنت به متلو په زمانه وا بار پټک باندې بای چې کم دینو 4-5,000 روپۍ تلی عمران خان حکومت چې راغلی وکنه غلا ختم شي 3 کال موږ په تیارو کې تیر کړی دي پوه شوې یو 100 روپۍ مې ولور کې مال دا والا بس درې کېږه وادي بریدا عمران خان زنده آباد ها ته څنګه کاکا السلام علیکم جی خیر شاتم خیر برابر دی شاتم خاله شکر ده خیر اوټ بچاله عمران خان زنده آباد عمران خان او جی ستاسو خوخ دی لگا جمشید او ستا نمګه پیټیای عمران خان ته څنګه خیر خیر ټیک ټاک امه کې څنګه کیمره اوټ ته چا دی اوټ خو مې د پیټیای دی عمران خان بابا څنګه خیر ټیک ټاک خیر دی اوټ بچاله ورکه بابا هر زمه کتاب لور کوم د خیر صلی الله علیه وسلم کتاب لا قاسم صاحب لا او جی ته څنګه خیر شاید به څنګه خیر ټیک ټاک خیر دی شکر اوټ بچاله ورکه اوټ پر عمران خان ان شاء الله عمران خان او جی اول په ټول تبادی بس مر دغه غوندنر بهادر لیډر بل نشته او ان شاء الله بار اکثریت سره بغټي ان شاء الله اختشام خان دې کې نو ولاړ دی او به کې نه خدا او ان شاء الله خو اکثریت سره پاس کېږي د خیره څنګه خیر مرګري خیر دی جی امن شکر ده د کم ځای زه خو د شرګل مې یار او اور سړی له ور کوم خو یو خبره پکې کومه چې د مولا د بانک سره بجلی نه بوزي ځکه چې بجلی بوزي نو موږ بیا په یخو بولم بو نو دا خو یخو دیم نه کې چې څنګه مولا بانک یو دې په سکلب بجلی بوزي او مړه زه په دونه ډېر روټونه ورکم خو د ما سره په 1500 لیکلو کې دا وړو چې دا چا سونه پکاري وټ باغ سړی له ورکومه چې په 1500 د خطر ته وکی او د مولا د بانک سره بجلی نه بوزي 1500 روپۍ به د وټه لګره نه جی نه دا وړل نه دي چې دا 2800 نه موږ ته په 1500 شي هغه له بوټ ورکو او چې د مولا د بانک سره بجلی نه بوزي هغه له بوټ چې څه ټیمه بوزي لگا یار جی دا د پسار کې بوزي نو ما خام دی بیا را پرې دي او تیرشه اوټ ته چاله ور کړو تیرشه اوټ مم جيبه د خفقان له چالم نه ور کړو او دې زله مې میرا د نشتا او دا غي نه غتیر زل یار هغه مم نه دی شولې جی ایمان لکه تا دې بیګي بایکاټ اوټ مشته جی خو دوی د مولا د منګ سره بجلی بوزي بیا دلته پنیرونو کې لامبو بس دا د اوټ پښه دا چې بسوک راځم نه صحیح ده باور ته کوي السلام علیکم څنګه خیر جی شادي کار دشته کنه نه جی نه او خوخ دې سوق دی عمران خان او یو او تاسو خوخ دی لګا عمران خان ستا هوټ نشته ربه زله خوخ اسمه خوخ تاسو خوخ دی عمران خان څنګه مشه خیر دی بالکل خیر هوټ دې چا دی د عمران خان السلام علیکم څنګه خیر اوټ ته چا دی اوټ می د عمران خان دی چې نن سبا هم څوک عمران خان له اوټ نه ورکوي خلک وایي موږ ته وایي ټرانسفارمر یې ولګوئ لارې راته پخه کړه خو ته په دې سوچ وکړه که نه چې ستا په شیرګل کې 1,87,000 خلک دی او هر یو کس له 10 لکه روپۍ په جب کې ایښې وي په جب کې ولې ایښې وي نو په دا کالکولیټر نه چې کمپیوټر هم نه رالي نو موږ به څنګه عمران خان له اوټ نه ورکوو دا د لارو د ټرانسفارمرو کار نه دی موږ به عمران خان له اوټ ورکوو دا خو اوټ دی که نه اینه م وله ورکوم خپله اوس ماته وایه یو جمشید مومندو چې امپیو او د وفاق دغه دلته راوړو دا صرف جمشید مومند وکړو دا کار چې د وفاق
کم کار چې د وفاق او د ایمنۍ هغه MP وکړو او دې ټول حلقه کې کور کور ته هغه ګیس ورسو دا صرف جمشید مومند وکړو په دې ټوله KPK کې وګرځه KPK کې وزیر اعلی به هم په خپله حلقه کې دومره کار نه کړی څومره چې MPA وکړو جمشید خان مومند کومې پارټۍ نه ولاړ دی د مسلم لیگ نه او انشاءالله په باري اکثریت سره انشاءالله دې پیرم پار کېږي تاسو خو باره پارټۍ پسې زنده‌باد وایې راشه که نه د چغو والی تاسو خو باره پارټۍ پسې چغې واخئ اوټ دی د چا دی کاکا اوټ د عمران خان دی زرداري او نواز شریف موږ سره دا دوکه کړې چې زموږ په جیب کې د 11 لک روپو کاټو هغه یې زموږ نه پټ کړی دی خدای دې تباه او برباد کړي عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد زه غله دي ګڼکپان دي نواز شریف او عمران خان او زنده‌باد د 10 لک روپو کاټو زموږ د جیب نه تختولی دی خدای دې تباه او برباد کړي زه څنګه خیر دی واړه به دله په سر دړګي بس واړه خو نه پوهېږي او دا غټ هم نه پوهېږي واحد پارټي جماعت اسلامي سراج الحق دی غریبانو اصلي نماینده دی نو ټول پاټو والا مفادات شریک دي او هر یو چې راغی بل ته څه خطره نشته دی دا ټول صرف سراج الحق خلاف دي ټول هغه خلاف دي عوام هم رانیږي چې کوم نوم سوګلي دي ورپسې چغې وایي دا نه پوهېږي دا نه پوهېږي که نه عوام که پوهېده خو ښه کار وی ولې به دا حالت به نن وی زموږ سره ځای ملکونه آزاد شوي زموږ نه روس آزاد شوي ورشه هغوی څومره مرات عوامو له ورکړي دي نن موږ دا حال ولې دی دا واورېده وایي د څلور کونجه دنیا په هر یو ګوټ کې چې غټان دي راز یو استاذ یو دی او غریبان که د مشرق که د مغرب دي ژوند یو دی جواک یو اواز یو دی خو زموږ دا نه دی یو دغه زموږ بدقسمتي ده ځکه زموږ دا ټکر یې خورو په ګاډو پسې منډې و په وړو پسې ځان اکثره پکې مړي شي اوټ دی د چا دی رول اوټ د جمشید خان مومند بلکل هغه چې کم کارونه دلته کړي دا د چا نه پناه نه دي د ګیس کار هغه کړی د بجلۍ کار هغه په سوونو په زرګونو ټرانسفارمر جمشید خان مومند لګولي دي او دا کم د عمران لپاره چې چغې وایي که نه دا ټول هسې په زول باندې چغې وایي هغه چې کم کارونه په دې حزب اختلاف کې کړي که نه جمشید دا څوک هم نشي کولی اوټ دی د چا دی رول اوټ مې د خیره سره د PTI د ایاکا نه به د ایاکا نستعین د عمران خان د خیره صاحب مرد مجاهد سلطان غزنوي دی اورې باقي پاتې دا نور شي دا PDM والا دا که دا ځان ته نران وایي PDM والا نواز شریف د زرداري د کار یو دی د دې صرف یو 2 غنټو را پرېږدي د اسلام آباد ته د پاکستان به غونډ جامي دا به غونډ جامي د پاکستان که ځان ته نران وایي خو نشته پکې نران غونډ غله دي عمران خان زنده‌باد صحت کارډو 10 لک روپۍ د هر غریب پر دال وی غټ غرو دغه بند کړی صحت کارډ پکې چې دغه بیرته سٹارټ کی غریبانان دي ول به ټول نه دي ټول کورونو ته تلیو څوک تاسو تلی وای په نو مای باندې دا ټول تلیو قسم درته خورم په نو مای باندې دا ټول تلیو او ټول ویل من PTI کې نه اوس وای عمران خان دې اخلاص کی څوک مونږ یورا دا درته وسم کنه دا درته وسم بچی نه ویم دا نه نو به خبر نه ده که کوم نارانه لاړ شي کشمیر آزاد کړي لاړ شه کوم نارانه تاسو ولې وتښتېدئ ولې بیا په کورونو کې پټ شولې پردو کوټونو خپلو کورونو نه تښتېدلي قسم په خدای چې ما ته معلوم دي قسم په خدای ما ته معلوم دي یو کس راته درخوایم په نو نم ور کړی دی وړه لکه په 200 روپۍ به د عمران په وخت کې توړه د دې ظالم د لاسو په 3000 ده خدای دې تباه او برباد کړي تیل په 130 روپۍ اوس په 300 دي خدای دې تباه او برباد کړي کم پښتوني که نه کم پښتوني او ځان ته پښتون وایي او مسلماني او په حلاله ګټي دا به عمران خان اوټ ورکوي کم چې حرامه ګټي د پوډرو کار کوي د چرسو کار کوي ښځې چلوي هغه PDM له اوټ ورکوي زنده‌باد نه د چا نه هېرېږو
نه د چا نه هېرېږو دیو دغه الفاظ دي دیو دي په لایق وکړه دغه الفاظ دي چې په حلاله ګټي په حلاله د دیو مشر دا کلچر دلته متعارف کړی دی او اوس یې دیو هم کوي او اوس یې نه دی اوس ورته سوالونه کوي پوه شته چې موږ راپرېږده قسم په خدای که نه راپرېښودل نشته څوک د مینت کوي عمران خان د مینت کوي ما راپرېږده عمران خان ورته عمران خان ورته مینت کوي عمران خان د مینت کوي نه نه زه به ته یې وایم پیمان دی پې وایم عمران خان خبره نه کوي نه عمران خان خبره نه کوي نه نه ته بس ما نه کړی زه پیډیم یادوم زه به عمران خان ته وګوره نه نه رای ورکړي جنګ مت رای غلطه نه کنزل نه دی کمی کنزل چې دا خبره به دا وکړي بله دا خبرو کې پته وکړي پلان تاسو رای ورکړه زما ورونه زما رای مې دغه ده رای مې دا ده ورکوه په حلاله ګټي صحیح ده نمبر 804 لغه ټول پټ شوي شور مه کوه دې خواشه راشه ورې وایه بابا تاسو ما ته وایه ما نیولې وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول کریم زما عزیزانو موږ ټول مسلمانان یو یو من ای پښتنو زمونږ خویندې میندې په وړو کې په قطار کې ولاړې وې هغې وخت کې چېرته وې چې دې خلکو بربنډې کړي جګړې به نه کوو زما صوبه په 3.5 سال کې دونه قرضداري شوې ده چې 1647 کې نوازات شوې واحد دا یوه اداره ده پاک آرمي دا عمران خان څېړلې ده او د دغه پیریانو کور ته کاڼي ایښي دي هېڅکله به دا آزاد نه شي ځکه چې پاک آرمي زندهباد ځکه چې د آرمي سره 95% خرچه راځي زموږ د ټولونه په باډر باندې دغه کوي ما ته خوبونه کوو او څوک چې د آرمي خلاف کوي دغه پاکستان ټول خلاف دی دغه عمران خان په وخت کې ازادي راغله ډېره زیاته عالمان زموږ جنازه کوي زموږ بانګ وایي زموږ روغې کوي زموږ مخې قبلې ته راړولي او زموږ اوټ په ده مولانا پني رحماني مولانا پني رحماني خبره وره خبره کوم کنه دا وی خبره وره کنه ته وی کنه خبره وره زه جواب درکوم جواب زه درکوم دغه ماشاءالله کولو د سهار نه د ماښامه پورې بجلي نه روزانه انسانیت دې ته وایي انسانیت د دې د ښځو سوټونه وکړم چې دوی په مخه راځي وایي اوټونه راکړي دلته د سهار نه د ماښامه پورې په شیرګل کې روزانه بجلي نه وي د دې تپوس پکار دی مړه د اوټ څه اوټ کې مې چازې وکړم اوټ خو به یو دلیله ورکوسم چې چاله م ورکو وربېکو خو تپوس پکار دی دلته ټول اوس بجلي نه د خلکو ټول روزګارونه خراب دي نیټورک وسه بجلۍ سره نیټورک بند دي د دې مخنیوی پکار دی دلته خو څوک چغې وایي څوک وایي پی ټي آی زندهباد او څوک وایي نواز شریف زندهباد یو هم د سړي بچی نه دی مړه صحیح حقیقت پکار دی دا خو هلکان دي به دوی چغې وایي څوک وایي پی ټي آی زندهباد او څوک وایي جمشید زندهباد د دوی د پلارانو نه تپوس وکړه چې څوک زندهباد و ځکه چې زه په خپله ګټم زه بیا به خبرې ستا اوټ د چا دی زما اوټ د عمران خان ستا ورور پی ټي آی انشاءالله پی ټي آی انشاءالله پی ټي آی جی پی ټي آی انشاءالله به خوراکا یو منټ را وای دلته وایم انشاءالله په کور کې معیار 25-30 اوټونه دی او ټول د پی ټي آی دي جی بل سړي ته دا درخواست ده چې را نه شي جی اوټ په خپل ځای خدا جنګ جګړې دا ښه کار نه دی اوټ په خپل ځای دی که نه خو جنګ جګړې لاس اچول دا ښه کار نه دی که نه دې کې دا هر سړي خپل رایه ستا کاکا اوټ زما اوټ خو د خپل ځان دی ځکه ته په خپله م ولاړ یې نو زه په خپله ځکه ولاړ یم چې روره خفه کېږي به نه چې کور کې مې ډوډۍ نه وي والله که څوک یې راکړي چې مزدوري مې نه کړې ډوډۍ نشته چې نشته دا خلک لیوني دي چې بقي وباسي چې پلاني دی اوټ زما خپل دی بس زما ضمیر دی زه چاله نه ورکوم
صفا درته د چاو دی لبه زری زری دی یو سړی لم نه ورکوم و اتل سوټه مدینه ورکوم کور کې میټر ور کړی چې کوم سړی وټلا لاړ والله چې دا سره کونه د یو کم ګوري زکه چې نن پتا سنارلو کې تیریږي کم دله مو تاسو کړی اته ملوریانی دي دوه مې زامن دي او تماته بیروزګاری سیوا ده زه رزق کم دی نه پیدا کم تماته وایا ها د چا جیبونو وام کوخلا کو مم نسی کو ډاکا کو مم نسی کوخلا کو مم نسی کوسلو با کوم نسی می پولیس می نسی نو دین غاله مزدور چول 2 روپو خرڅ کما کور ته به غسر رزق یو سمځم دا ما وټم دی او دا زمار سر منم اوري دقه کې ستانه چا دی زه کټر نشنل یم خو لکه جمشید ډیر کارونه کړی جمشید لبه په هغه درمان دي د جمشید سور سیلاب دی پریخه ها ولې چې د جمشید په دې حلقه باندې ډیر خدمت پروت دی صحیح خبره دی او د جمشید نه چې غلطه ګنو کټر نشنل یم زما د خوده وي او سور سیلاب دی خو خپل او دغه یو شنه جنډې ته مې پریخه دی دلته دونه کارونه دونه دغه عمران خان څه کړي دي اته کال حکومت کړي ماته د خپل کم ورکران چې دي یو د میدان ته شي دا کار کړي دی په شیرګل کې یو نوکری کړي دی یو مزدور دغه کړي دی یو مزدور له کار کتلې دی صحت کارت نو صحت کارت څه چاله کړي خپل خان له کړي دی هغه غریب له نه کړي کم دی غریب او 25000 روپیا بل ورځ ما خپل داخلي کړي دي په 15000 روپیا ما اوس خو بند دی چا بند کړي په خپل بند کړي نو هغه جیل کړي دا اوس جیل ته لاړې وګوره د دې مخکې راته وخایا دوه کال وشو د دې دوه کال نه مخکې دا شی بند اوس بند شو څنګه تکړه علي خدایا دوه کال مخکې ما اپریشن کوي دوه کال مخکې لالا 50000 روپیا رانه غوښتي په احمد هسپتال کې ها پرایویټ ولې ته پرایویټ به مې نه کوم نو سرکاري رالی عمران خان کوسو عمران خان ته خپل حکم هسپتال کې چې کوم نو هغې ته ولېږلم قسم دی د غریب هر ځای کې سپیړې دي ښه دا خوشې خبرې دي ووټ د عمران خان کور ته یې خوځه زه درته وایم ورور ما ته زه د دې سواتو کلي مه د خټکو کلي نه مخکې ټیک شو په دې ځای کې کو قاسم صاحب دی نو موږ وایو چې مور او پلار نه بعد موږ د چا څه زیاته مینه کوو به قاسم صاحب وي خو د هغه مشر ټیک نه دی رکو په دې یو سړی نښلي غلطه خبره به که عمران خان د ملک له قرباني ورکړه چې جیل کې نن پروت دی زما او ستا دپاره پروت دی هغه د پیسو له مخکې دي که ورکړه پیسو سره هغه مینه شته نه که نه خو زه به دا خبره وکړم زما نه د چا څه په کار دي دا الوګان مې راغوستي نن یم خرڅوم خیال دی راغوستي مې دي په دې بازار کې یم سبا او پکې بیا هم یمه ما له چا هم څه نه دي کړي عمران خان څه خط کاټ کړی دی ما په خپله داسې خلک لیدلي ورور ما ته غوږ کړي زه په خپله جمشید مومن کس یم هغه زموږ خوښ هم دی موږ له خدمت هم کړی خو مشر یې غل دی په خپله مې ډېر خوښ دی خو خبره د عمران خان په کټ چې څونه خلکو علاج وشو ما هغې ته وکتل ما یاره دا سړی د اوټ حقدار دی دا خلک په یو غلطه فیصله کوي یا نن په سخته کړي د دې قوم دپاره کو دوی کې غیرت و نو دوی به دا نښه نه اخېسته چې نښې اخېستې وروره په چا هم نه تړو کو هغه مولا دی کو ار یو دی اوټ ولا نه ورکوم د هغه څه ظلم وشو زه د ظلم خلاف یم د پارټۍ خلاف نه یم نه د جمشید مومن خلاف یم نه د قاسم صاحب زه د ټولو قدر کوم خو دا کوم ظلم چې د عمران خان سره وشو ګوره علي محمد خان زه پروا هم نه کوم ما لیدلی هم نه دی په دې علاقه کې زه د دې کلي سړی خو موږ چې کم اوټ ورکو هغه سړي لی ورکو چې د ملک دپاره ډېر خدمت کړی بغیر د سیاست نه یو منټ رور یو منټ کرکټ له چا راوستی و آرمي راوستی و ضیا صاحب تاریخ وګوره کرسۍ کې دوی وایي پوج کېنو د پاکستان عیسائی په ټوله دنیا کې 1 نمبر ده نو که هغوی دونه غلط کار کولی شي او غلط سړی راولي په دغه کرسۍ کې یې نه موږ به یې ومنو نو هغوی چې راوستې ورور دا غونډه خپل د پوج خپل منځ کې معامله په کرسۍ ده ګوره ځان له په دې مازغه مه خوروئ خو سیاسي هر سړی دی ښه سړی دی موږ به یې قدر کوو د اوټ حقدار صرف په یو خبره دی چې وروره هسه ظلم وشو د هغه نه یې نښه واغسته ای جیل ته ویشتو پردي بچي پکې دوی مړه کړه په د دې نه بعد به مړه سړی څنګه بل له اوټ ورکړه ته څنګه یې السلام علیکم جی څنګه خیر دی الحمدلله خیر دی یخني جوړه ډېره ده جی یخني ډېره کېږي یاره جی یخني دا دوند دی دغه وجه نه یخني سیوا ده نو په دې وجه او اوټ ته د چا دی
اوټ خو یره زه خو د اوټونو ډېر شوقین یم په خپل سرکار سره دغه یم خو لکه زه به تا ته دا ووایم چې د عمران خان په حکومت کې بجلي تلل مې نه دي لیدلي حکومت غوند نظام ټیک ټاک و هسپتالونو کې صرف په شناختي کارت ورننوځه پیسې میسې مه وله د ځان څخه دا تپوس مه کوه چې ملګری به راله راولېږي یا به راله بل څوک راشي اسانتیا وه او پولیس ټیک ټاک و ډاکټر ټیک ټاک و سرکاري ملازمین ټول ټیک ټاک و د پی ټي آی په حکومت کې یاره زما یاد نشي چې بجلي په کم ټایم کې تللی دا ټول به ګوایي اوټ یا ورکول یا نه ورکول حق ویل دا صحیح خبره ده د پاکستان نوم یې روښانه کړی بهن مې ورلډ کپ یې ګټلی دي په هغې پسې دا سټوډنټان او حمایت به هر سړی په دې وجه کوي چې ملک نظام یې ټیکو خو غریب اوس داسې بند هم دی خو الیکشن به ګټي انشاءالله زنده‌باد زنده‌باد څنګه ټیک ټاک ما یې پیر را مخکې کو تاسو نه غوځه که سټ ټکر ځو کنه چې پیر دره کنه شکر تاسو خان اوټ ته چاره ده خیره اوټ د عمران خان ان شاء الله قیدی نمبر 804 دا ولې ټول په عمران پسې بس سره ظلم کیږي کنه زیاته و سره شوی ډیر زیاته د دې وجه څنګه خیر دی ټیک ټاک شکر اوټ ته چا دی اوټ مې د عمران خان دی عمران خان او استاد چا دی السلام علیکم زموږ اوټ پی ټی آی سر جی پی ټی آی صرف پی ټی آی صرف پی ټی آی څنګه خیر دی ټیک ټاک تاسو ورته چا دی کاکا یاره عمران خان له ان شاء الله چې ورکوم دا نور خو غلې دي مړه به غلو سکے او صرف عمران خان له بس تیر شوی دی چاله ور کړه هغه مې عمران خان له ور کړو او بیا به مولا ورکو او ټول سره په جمع شو عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد صرف ووټ به د هغې بل چاله ووټ نه ورکو څنګه خیر ضروره شکر الحمدلله خیر دی ستا ووټ ته چا دی زما ووټ د جی وای دی قاسم صاحب له ورکوم خیر دی شکر الحمدلله لا نور ټول غلې دي ګڼ کپان دي څنګه یې خیر دی ستا ووټ ته چا دی یاره مونږ خو چې په خپله زندګۍ کې د مونږ به تقریبا دغه 35-36 سال عمر او مونږ چې په ښه بد باندې پوه شوي مونږ داسې مخلص سړی ونه لیدو چې مونږ هغه له ووټ ورکو یا کله به هم قاسم صاحب له ورکو کله جمشید له ورکو په دې تیر شوي الیکشن کې مونږ جمشید له ووټ ورکړی خو چې زمونږ د خپل کلي حالات او هغه مونږ هغه پوزیشن وکتو دا پیره بیا هم راغلی نو دا پیره راته پکې داسې یو هم کینډیډیټ نه ښکاري چې سړی وله ووټ ورکړي زه هم چې دې نیر ته وارتم نو هغه دې په ووټ نه ورکړي بیخي نه ورکوم او دې عمر کې تیر نه و دې 35-36 خو زه یم نه نو زما عمر کم دی خیر دی دا د دې دغه د لاسه پنډۍ ټیکسي رانه ساده شوې ده نیم برګ او نیم ستور او نیم سپینه دا قشې دی نیم نه بیخي د 35-36 دا به د سوي دا به یې 42 41 وکاله پکې دوکا کړم کنه مړه راشه دا ډیر سره ده دي دوکا کول سړی سره خپل تاریخ پیدا اوټ ته چا دی اوټ د پی ټی آی ها معنا قدرمن معنا قدرمنو داو شرګړ علاقہ د عوام رائے تاسو قتل چې عوام سو خوخي او راتلونکي حکومت د چا غواړي تدې سره ما شهید خان شیل اجازه راکړي د الله پامه